رہا کرو عمران کو رہا کرو شکر خان زندہ باد محمود خان زندہ باد سلطان زندہ باد खेलना कूदना और नाचना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ټول کول خو به زه ټول قوم له د ازادۍ د ورځې مبارکي ورکم چې دا زموږ د ملک د ازادۍ ورځ ده او زموږ ټولو لپاره یو شانتې د خوشحالۍ ورځ ده. نو اول خو زه تاسو ټول ته مبارکي ورکوم او هغې نه پس به بیا څه دا ووایم چې افسوس به وکړو چې یاره زموږ یو آزاد ملک کې خلک یو او د خپل ملک ازادي نشو جوړولی په دې سړکونو باندې په دې دغه باندې موږ ته وایي چې یاره دلته 144 لګېدلی تاسو بار ته نه وځئ. نو زه تپوس کوم چې دلته را باغیچه ولې کولو ده هغې کې دا میله ولې لګېدلې ده په صدریاب کې دا میلې ولې لګېدلي تاسو به لاړ شئ انشاءالله تعالی اوس به ګورئ چې پر بازار کې به انشاءالله کم رشي دا خلک به روزي. نو دغه زه په دې باندې په ایمان سره زله خوشحاله یم چې دا خلک روزي او دا خپله خوشحالي جوړه کړي. خو زه د خلکو ته وایم د اډمنسټریشن ته وایم خاص طور په پولیس ته وایم د ډي پي او ته وایم چې یاره دا خلک هم د پاکستان خلک دي او زه دا وایم قسم نه ته خورم چې کوم خلک به نن په تحصیل په بازار کې دا میکسیمم به پی ټي آی والي دا بل یو قسم نشته دا تش د پی ټي آی والا خلک دي چې دلته جشن ازادۍ دا ورځ مناوي دا نه مولا خلک مناوي نه د ان پی والا جوړي بل یو کس دا صرف د پی ټي آی خلک دي چې کوم د ملک د خوشحالۍ ورځ چې ازادۍ ورځ چې هغه په خوشحالۍ باندې جوړول غواړي. خو افسوس وشي په دغه باندې چې نن زه خو عجیبه غونته کې زما احساسات دي ځکه هغه بیانوم عجیبه غونته کې راته لګي چې یاره نن له 1947 کې په دې ورځ باندې موږ ته ازادي حاصله شوه او ما ته داسې ښکاري چې یاره دا قوم به یو ځل بیا راپاسي د ازادي به بیا حاصلوي د خپل خلکو نه به د ازادي بیا حاصلوي. حاجی پدل شکور خان زندہ باد حاجی پدل شکور خان زندہ باد عمران خان زندہ باد تیری جان میری جان زندہ باد تیری جان میری جان زندہ باد شکور خان زندہ باد عمران خان زندہ باد. مرګرو ما ته په دغه باندې داسې لګي چې انشاءالله تعالی موږ به یو ځل بیا راپاسو د ملک کې به خپله ازادي بیا حاصلو. دا خو هغه چې کوم زموږ هیومن رایټس دي د هغې هم وایلیشن کېږي. زه په دې نه پوهېږم چې زموږ جوډیشري چې کومه فیصله کوي د هغې دغه پاسداري نشته چې کوم زموږ آئین دی د هغې پاسداري نشته. نو بیا خو مطلب دا یې چې یاره دې له هغه دور دی لکه چې کوم انګریز چې دلته دغه کو حکومت کو او خلکو باندې انګریز کو یا د هندو چې کوم حکومت او هغه شانتې خبره ده. خو موږ به دغې ته چرم غاړه نیږدو دا زموږ ملک دی موږ انشاءالله تعالی آزاد پیدا شوي یو او آزاد به یو او انشاءالله تعالی خپل ازادي به حاصلوو که خیري. زه تاسو دا خبره وکړې زه خپل ملګرو ته هم دا وایم چې زه دا نه غواړم چې یار زموږ دا ملګري چې دي دې کې زیات ځایي مشران پکې شته داسې کسان به وي چې هغه د یو کس په د خپل کور د پیسو ګټلو لپاره د خپل کور ته روزي وړلو لپاره هغه ملګري به دلته راغلي چې یاره زه باز ته وباسم او دغلته پولیس ونیسي او بیا هفتو په جیلونو کې پراته وي او پسې خلک خپل کور والا او پسې منډې وایي موږ پسې منډې وایو. نو د هغوی هغه هفته چې هغه کور کې چې هغې کم حال یې هغه موږ ته پته لګي. داسې ملګري شته چې هغه د تېر شویو ورځو کې جیلونو ته لاړل نو موږ ته پته و چې هغوی کور کې کم مصیبت او هغوی کومې سختې په هغې خلکو تېرې شوې. نو زه دغه نه غواړم د خپلو ملګرو ته هم دا وایم موږ به په دې سخت وخت کې په دې نیګیټیو وخت کې به ځان پازیټیو ساتو ځان به مثبت ساتو نه به موږ انشاءالله تعالی څه شر کوشش کوو نه به نقصان کوشش کوو نه به چا سره جنګ جګړې کوشش کوو. موږ به د حکمت له فیصله اخلو که موږ طرف خپله جشن ازادي په خپل چاردیوارۍ کې هم جوړولي نو موږ به یې جوړو موږ به بار نه وځو موږ به خپله خوشحالي خامخا کوو. خو موږ به داسې کار زما دا ایمان دی چې زه دا نه غواړم چې یاره زما د وجې چې دی زما د پارټۍ د وجې زموږ د مشرانو د وجې داسې څه مسله وشي چې یاره زموږ د کلي زموږ د ملګري زموږ د کمزور ملګري چې کوم د هغوی وجې د خپل هغوی کوره روزي چلیږي هغوی ته څه مسله جوړه شي. نو زه دغه شیز نه غواړم خو هغې باوجود هم موږ دلته هم دغه منو کوو انشاءالله تعالی داسې زما ایمان دی چې سبا له بیا موږ ریلي کوو
که نن ریلی ونه کړو شو موږ به سبا ریلی کوو که خیر ان شاء الله تعالی زه تاسو ډېر مشکورم چې تاسو موږ الحمدلله آزاد یو دی غواړي چې موږ ځان په دغه کې قید کو او د دې ازادۍ لاغه دغه غونډې کې جوړ شي داسې مسله جوړه شي دلته موږ جنگ جګړې ته لاس واچو دلته داسې دغه وکړو خو موږ به دغه شیز نه کوو موږ خپل سوچ ته زموږ دغه شته موږ آزاد یو دوی غواړي چې موږ غلامان کړي خو موږ باندې غلامي موږ نه قبلو ما خو تاسو ته ووایې چې زه 76 کې پیدا شوی نو زه په آزاد پاکستان کې پیدا شوم او زه په آزاد پاکستان کې مرم زه د نورو خلکو په شانتي نه یم نه زما پارټۍ هغه مشران هغه شانتي دي چې یاره دلته پې لږه مسله راشي نو څوک چې دی لندن ته ورسي څوک چې دوبۍ ته وتښتي او دا زه په کله ووایم دلته نن سبا دغه پیپل پارټي د چمپین جوړ کړی چې یاره موږ دغه جمهوریت چمپین یو زه ته وایم دا زرداري تښتېدلو چې دغه پسې بیان ورکو رئیل شریف تی دور کې بیان ورکو د تښتېدلو بېنظیره تښتېدلې وه بوټو تښتېدلو دا ټول تښتېدلي دي دا نواز شریف خو اوس هم تښتېدلی یا خو به خپل د رور حکومت یې پر خپل ملک هغه دی له نشي راتلی دونه خو یریږي خلک دا زمونږ مشران دي چې دلته پر خپل وطن کې ولاړ دي سختې پې تېرېږي دغه پې تېرېږي خو هغه بیا هم دلته ولاړ دي او دا راته وایم چې هغه ته آفر هم شو چې یار ته بهر ته لاړ شه دا دې خبرې په تصدیق هم وشي موده پس څنګه جار یو خبرې لږ موده پس دغه راځي چې یاره تصدیق کېږي چې دغه یو خبره ټیک وه هغه ته آفر هم وشو چې ملک له بهر ته لاړ شه بس ته به آزاد ګرځې هغه ورته وایي چې نه دغه شان دی موږ هم وایو چې موږ به په دې ملک کې پاتې کېږو زموږ مرګ ژوند هم دلته دی انشاءالله تعالی نو دغه خبره چې دوی ته ښکاري چې دا خلک چې څونه زما دا ایمان دی چې دوی له څونه زور پی ټی آی له ورکوړي کېږي دا یو سپرینګ غونډې کې مثال دی چې څونه زور ورکړي دا نور ټوپ وایي دا خلک په دې دونه سختۍ کې راغلي دلته څه ملګري زموږ ونیول هغه دغه ته واچول دغه پولیس وین ته یې بوتلل هغه جیل دپاره یې دغه کړل نو زه به تاسو ته دا ووایم چې دوی یره چې دا د ایډمنسټریشن یره د دې وخت کې حکومتونو یره دې وخت کې د اسټابلیشمنټ یره صرف د پی ټی آی له ده د بل یو لم نشته او زه دا ایمانا خبره داسې ده چې د تاسو په خپله پرې دغه باندې سروېګانې ګورئ سوشل میډیا باندې دغه باندې 70% دغه چې دی عوام چې دی هغه پی ټی آی سره دی او زما دا ایمان دی چې کله دغه تیر شي چې کوم دا سختۍ مختې نورې ګوري دا چې کوم زیاتې کېږي خاص طور په 14 اګست چې کوم زیاتې موږ سره وشو نو دا به د 70 له انشاءالله دا به 90% ته ځي که زه په دې خبره به ستاسو ډېر ښه سوال دی زه په دې باندې به زه اسټابلیشمنټ ته وایم چې یاره تاسو د هوش وکړئ چې دا د انټرنیشنلي د دې بس میسج دی ټیک شو ډېر خلک وایي چې زموږ په هغه باندې پابندۍ لګولې دي چې ور په ټي وي باندې زموږ نوم نشي اخیستی د پارټۍ نوم نشي اخیستی زموږ د لیډرانو نومونه نشي اخیستی خو دا سوشل میډیا دا شیزونه خو دی بند دا به روزانه ځي د امریکې ته دغه ته ځي د یورپ ته ټول میسجونه ځي ویډیوز ځي نو دې ډېر یو نیګیټیو دغه دی خو زه نه پوهېږم چې ولې دوی خلک په صرف د خپل حکومت دپاره خپل ذاتي هغه دشمنۍ او انا د وجې چې دی نو یو پارټۍ پسې شوي دي یو کس پسې شوي دي خو دا ما تاسو ته وایي تاسو چې څونه دې کس له زور ورکوئ دا خلک ټول همغې طرف ته به انشاءالله تعالی زور کوي Maşallah.